الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشاله به او ژوند ته موضوع به. دوستانو کشر ورور خپل مشر ورور خصيصا ناجایز تعلقات جوړ کړیو. مشر ورور په پوه شو، هغه خپل کشر ورور اوښتلو قتل کړو، وجه څه جوړه شوې وه، مشر ورور په څنګه پوه شو. دوستانو دا تعلقات هغه مشر ورور خصيصا تعلقات 15 میاشتې نه ناجایز تعلقات جوړ کړي او هغه مجبوره کړي و چې هغه سره هغه ناجایز تعلقات اوس تی ویلې چې هغه ته بربند تصویران او بربندي ویډیوګانې ته جوړ کړي او هغه بلیک میل کوله کا تا ما سره ناجایز تعلقات ونه ساتل او کا ختم دکړل. نو زه به تا ویډیوګانې او تصویران چې دا په انټرنیټ باندې ورکم او تب ټوله دنیا کې بدنام شي. دوستانو مونږ نن سبا خپل کور کې هم محفوظ نه یو، مونږ به چا نه ځان بچ کوو. اسلام کې رسي چې ټولو نه غټ جهاد چې دا هغه خپل نفس خلاف جهاد چې دا ټولو نه غټ جهاد ده. دوستانو مونږ نفسونه نن سبا دومره کمزوري شوي دي چې مونږ حلال او حرام نه ګورو چې کوم چیز مونږ دپاره حلال ده او کوم چې مونږ دپاره حرام دی. مونږ نه بالکل ځناور جوړ شوي دي چې هغو کې یو تمیز نه وي. انسان اشرف المخلوقات الله پاک پیدا کړی دی، ولې پیدا کړی چې مونږ ته الله پاک سوچ راکړی دی چې مونږ سوچ نه کوو چې بھائی دغې سما رشته څه جوړیږي. هغې نه بعد مونږ هغه کار وکړو، هغې نه بعد بیا مونږ انجام ته ورسو. دوستانو هغې نه بهتر ده چې مونږ شروع نه سوچ وکړو، خپله زندګي اسلام په مطابق کړو، نو دا واقعیات به مونږ معاشرې کې کمیږي. دا واقعیات اور نور داسې واقعیات دي چې لار مخې ته شوي نه دي. مونږ روزانه دا سوچ کوو چې دا آخري واقعیات ده، دې نه زیات څه خراب نشي کېدل. دوستانو که مونږ نننۍ ویډیو تاسو خوښ شوي نو مونږ چینل مقدس سبسکرایب کړئ او ما څه خبره تاسو باندې باده لګېدو زه دنه بخښنه غواړم. والسلام.